نن سبا تاسو خیال د میاندو ته دونه وحیده واړه د شپې چې راونیسي که نه دا واړه وجاړي دونه قاریږي او دونه غوسه کېږي ورته دا ماشوم چې کله لوی شي دونه کونځی نه وي دا ماشوم چې دی بار راشي ولې مور ورته قار شوي په وړوکوالي بیا چې کله دا ماشوم معاشرې ته بهر راوځي دونه غوسناک وي دی ولې غوسناک مور ورته قاریږي چې راونیسي بس راباندې کې پې دونه ووایي مه وهه بیا یې وایي چې ډېر منت ورته وکړي بیا یې وایي قاریږي ورته داسې خبرې غوسه او بعضې دونه سپېرې پکې خیرې ورته کوي خدای دې هلاک کا خدای دې تباه کا خدای دې داسې کا خدای دې داسې کا خدای دې داسې کا نو دې وجې نه رسول الله مبارک فرمایي چې داسې مه وایه که خدای داسې کړل لکه څنګه چې ته وایي بیا به ته جاړي ځکه الله رب العزت ته ګرانه خو نه ده عبدالرحمن السدیس رحمه الله امام الکعبه دی وایي ما ته صرف ما د شرارت مې وکړو ما ته مور خیره یې وکړله خو د دعا په صورت کې کړی خدای د کعبې امام کا وی شیطانت مې کړی مور سره مې وړی هغه ګل ما ورته مالګه پکې اچولې وه یا نور څه میلمنو دپاره خوراک یې پخ کړی و شګه مې پکې اچولې وه نو ما ته مور وی چې خدای دې د کعبې امام کوي خدای د کعبې امام کړم د مور په دعا الله هم قبلوي د مور دعا هم قبلوي تاسو ته ما ویلي وو دوه دعاګانې او بددعاګانې داسې دي چې د هغې په مابین کې الله رب العزت پردې نه دي ساتلي بس ډایرکټ قبلیږي د مور د خپلو بچو دپاره دعا او د مور د خپلو بچو دپاره بددعا یعنې مور او پلار دواړو او د مظلوم د ظالم دپاره بددعا دا الله رب العزت نه رد کوي او چې کله مظلوم سره څوک حمایت وکړي د هغه دپاره چې دی دعا وکړي هغه هم خدای بیا نه رد کوي چې مظلوم یې او ته ورسره یعنې حمایت وله وکړي هغه ظلم نه اخلاص کړي یا ورسره مرسته وکړي نو خدای الله رب العزت هغه دعا هم نه رد کوي چې دی ستا دپاره وکړي نو خیر یې کوي او بیا چې کله دا ماشوم لوی شي بیا چې دا ماشوم د مدرسې نه پټېږي یا دا ماشوم اسکول ته نه ځي یا د پردو جنکو سره خبرې کوي په موبایلو باندې تعلق ساتي د پردو لوڼو سره نو ورسره مور ملوثوي بیا چې پلار یې راونیسي مدرسې ته ولې نه یې تللی ماشوم دی چې پلار یې راونیسي اسکول ته ولې نه ځي وایي ماشوم دی مه وهه پلار یې راونیسي پردو جنکو سره خبرې ولې کوي ماشوم دی اوس دی ماشوم چې کله ماشوم مونږ درته یې مه وهه تا وهه اوس چې کله دی غټ شو د وهلو شو د تربیت شو شریعت حکم رالی پلار ته وایي چې اوس یې ووه نو چې اوس پلار ور تربیت کوي اوس یې مور په طرف ته نو د مدرسې نه مور وویسته د اسکول نه مور وویسته او په ګډو وډو چې سر که دا مور نو یو پلار خپل ماشوم رانیولی و واقعا مې هسې ذهن ته راله نو خپل بچی یې رانیولی و جیبونه یې وله ولټول نو په یو جیب کې سګرټ پراته و په بل جیب کې چس پراته و په بل جیب کې د جنکو تصویران پراته و نو راویونې ووهئ نو چې سم یې وغربو نو دی وایي چې زما پلار زما خبره واوره وایي ستا څه خبره به زه واورم دا دونه ارامېتوبونه کوي تا ته ما دا شیزونه ښودلي بیا یې راونیو سم یې ووه نو چې زما یو خبره واوره نو بیا ورته یې څه دی واورم بیا یې راونیو چې 4-5 پیرې یې داسې سم وغربو نو مور ورته وي وی ظالمه دا خبره خو یې واوره که نه چې څه وایي درته دا خبره خو یې واوره وی زه به یې څه خبره واورم چې دا دونه ارامېتوبونه یې په جیب کې پراته دي نو څه خبره دی وی ته خو یې واوره چې دی څه وایي نو پلار وی ښځه ووایه وی بابا غلطۍ نه مې ستا واز کټ اچولی دی